بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو کې به انشاءالله دا خبره کوو چې اصحاب کهف والا څوک او دوی د کوم ځای نه راغلل او دوی بیا چې کوم دی د چا د وجې نه غار ته لاړه او غار کې دوی څومره وخت ودو او بیا چې راپاڅېدل نو بیا څه چلو شو واپس مړه شو یا دوباره جمع دي څه واقعه ده انشاءالله دې ویډیو کې تفصیل انشاءالله موږ ذکر کوو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ انشاءالله. خوږو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو، الله تعالی چې کوم دی نو بعضې واقعات بعضې شیزونو کې حکمتونه وي نو الله تعالی دا ظاهرولو چې یاره الله تعالی هر څه کولی شي، چې څه غواړي هغه کولی شي. موږ خو عموما دا وایو چې انسان د یو ورځ نه دوه ورځې نه درې ورځې نه څه یو د کېدی نه شي، لیکن راځئ وګورو چې اصحاب کهف والا څومره ودو. په مخکې زمانه کې څوک وایي د حضرت عیسی علیه السلام نه بعضې تفسیرونه دا لیکلي او بعضې وایي چې د عیسی علیه السلام نه مخکې وو، خو څوک وایي چې نه د حضرت عیسی علیه السلام نه 2500 کاله پس دا چې کوم دی یو بادشاه نو د هغه نوم و دقیانوس. نو د هغه چې کوم دی خو مشرک و او د هغه ټول عمله چې کوم و نو هغه مشرکانو ټول خلک یې مشرکان کړي او هغوی به چې کوم دی د بوتانو عبادت وغیره کولو. نو دی چې کوم دی نو د یو راهب په ذریعه باندې او یا چې کوم دی دغه شان د یو بل کس په ذریعه باندې مسلمانان شو. هغه ټیم کې د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق و نو دی وی چې موږ د یو الله عبادت کوو، د یو الله منو، څنګه به موږ د مشرکانو په شان دغه شان د بوتانو عبادت کوو؟ موږ دې خبره نه لري منل پکار. به هر حال چې کله بادشاه ته پته ولګېده چې دا شپږ نوجوانان دي او دی چې کوم دی زموږ د عقیدې خلاف کوي، خپل دین پرېږدي، نو راشه دې نه معلومات وکړه. دی به خپل دربار ته راوغوښتل عدالت ته، ورله وایي دا خبره څنګه رښتیا ده که دا څنګه خبره ده چې دا اورم ستاسو باره کې چې تاسو خپل دین پرېږدي او بل دین ته اړېدلې؟ نو هغوی ول ښکلې صفا ظاهره وي، خو په زړورتیا سره چې او مونږ د کوم دین چې کوم دی دا مونږ پرېښی د شرک او د کفر دا او مونږ صحیح دین اختیار کړی کوم چې د الله او د هغه رسول چې کوم دی غواړي هغه مونږ اختیار کړی دی. نو بادشاه وایي چې دا خو نوجوانان دي او دی کوم دی نو جذباتو کې خیر دی له مهلت ورکړو، ځکه چې قتل ویې نه، مور او پلار یې شته، بچي یې شته، ښځه یې شته. خو بهرحال دې ته وایي چې تاسو له زه مهلت درکومه که تاسو خپل دین له واپس راوړی دی شرک ته خو ټیک ده، ورته تاسو مونږ سنګسارو. بهرحال دې سوچ وکړو چې یاره دا به څه کېږي که چېرته یو خوا بادشاه ته دروغ ووایي چې بس مونږ صحیح دین پرېښودو او ستا دین ته راوړېدو، نو دا هم ښه خبره نه دروغ کې راځي. او که نه دا ورته وایي چې یاره مونږ خو دغه دین نه پرېږدو، دا صحیح دین دی او ستاسو د صحیح نه دی، نو بیا مو سنګساري قتلوي، مونږ څه وکړو؟ نو بهرحال دی د سهار وخت کې چې نور راختونه مخکې داسې ووته او دی چې کوم دی یو غار ته لاړه. الله تعالی مو له زړه کې واچولو چې یو ځای کې پناه واخلې. نو د کلي نه د شهر نه لږ بار دی لاړه، یو څو کیلومیټره کې د غرونو علاقه وه، نو غرونه پکې خامخ وو. یو غار ته دی لاړه او هلته کې به پناه واخیسته او هلته کې دی وي چې یاره مونږ به معلومات کوو که چېرته د بادشاه چې کوم دی دا خبره بل خوا لاړه نو بیا به بهرحال دی چې کله په لاره باندې تلو نو دې سره یو شپونکي هم چې لوګوډو بیزو والا ملګری شو او ورله تاسو چېرته ځئ؟ نو دی ورله دغه شان چل دی، ورله وي زم در سره ځمه، وي زه هم دا عقیده را خپل چیلې ګډ بیزي هر څه پرېښودو، خپل بچي وغیره پرېښودو او دې سره روان شو. نو 7 کسان شو او دا بل د شپونکي سره سپی روان شو. نو دی وی چې یاره دا سپی خو واپس کوو، ځکه چې هسې نه چې دا سپی چا پس نور سپي ورپسې وغپي پته ونه لګي. نو دی سپي پسې کاڼي ماڼي وویشته خو سپی ونه تښتېدو. نو هغه سپي دی واپس کولو، الله تعالی هغه له ګویي ورکړه او ورله وایي چې تاسو له چا عبادت کوئ او څه پسې روان یې هغې پسې زه هم روان یم او زه هم د هغه وحده له شریک د هغه عبادت کوم. بهرحال بعضو کتابونو دا هم لیکلي چې دکه مفسرینو هم لیکلي دي چې دکه سپی الله به دله چې کوم دی بلعام ابن باوره په شان شکل ورکړي د انسان او دی به چې کوم دی نو جنت ته ځي. معلومه دی انشاءالله په هغې باندې به بله ویډیو جوړو بلعام ابن باوره دا څوک و او څنګه ترتیب و، انشاءالله یې نه پس به بله ویډیو بیا جوړو د هغې مطابق. بهرحال نو دا سپی چې کوم دی دا به جنت ته ځي. نور یو څو ځناور داسې شته چې دی به چې کوم دی الله تعالی جنت ته بوځي. بهرحال نو دی چې کله روان شو نو سپی هم ورسره و، سپي ورله چې زه به ستاسو کوم ځای کې هم تاسو یې ستاسو پیرداري به وکړم، ستاسو به خیال ساتم. نو چې دی لاړو غار ته ننوتو، معلومات یې کولو نو دی له چې څونه خبر راغو مطلب دا چې یاره دا خو مونږ چې کوم دی دی به قتلی او دی له ورو پته لګي. نو دی وی چې مونږ د دې غار نه وځو یا څه چل کوو، نو الله تعالی په دې باندې خوب غالب و. نو خوب پرې راغو او دی ویده شو. چې دی ویده شو نو الله تعالی قرآن کې مجید کې فرمایي په 15مه سپاره کې اخره کې سوره کهف کې کهف وی غار ته دې کې دی واقعیت تذکره ذکر شته. نو الله تعالی قرآن کې وایي چې دی مونږ اړول هم راړول، کله به ښي طرف له دې واړېده، کله به ګس طرف له داسې واړېده
او چې تا ورله کتل داسې و چې لکه سترګې کولورې دي ویښتې خلنکې دي وده ویو او دوی له الله تعالی سره روغ ورکړو چې څوک ورنږدې نه شي ورتللی یارېده ځکه چې بیا دې پورې تماشه جوړېږي بهر حال نو چې دوی کله راپاڅېده خیال باندې الله تعالی وایي دوی موږ ځکه راپاڅو چې یو بل نه تپوس وکړي چېرې څونه وخت مو تېر کړو نو یو ولې لکه څونه وخت مو تېر کړو نو ولې مړه بس یا مو یوه ورځ تېره کړه او دا یې د یو ورځې حصه مو تېره کړه خیال باندې لکه یا نیمه ورځ یا یو ورځ او څوک وایي چې نه سهار دي خوښه اوه اته بجو کې د غر له دننه شي او بیا په هغه ورځ چې دوی کله راپاڅېده نو د ماښام نور لا چې کوم دی غورځېدلې نو له پرېوتو ټایم په هغه ټایم مازدیګر کې راپاڅېده نو څوک وایي چې یو ورځ دوه ورځو کې څه لږ غونډه کې کم وخت او څوک وایي چې یو ورځ څه کمه نو بل ملګري ولي پرېږده دا خبرې خیال باندې لږ شه د خوراک دپاره څه انتظام وکړه د پیسې میسې والې او د پاک خوراک انتظام وکړه خیال باندې به هر حال دي تاریخونه لیکلي دي مفسرین لیکلي دي چې دي 309 کاله دي ودویو 309 کاله په دې کې څومره پیړۍ تېرېږي لکه 309 کاله دا کافي وخت دی په دې کې څونه پیړۍ تېرېږي خیال باندې 100 کاله 200 کاله 300 کاله نو 309 کاله زموږ چې کوم دی 100 کاله عمر هم دي او دې څونه وخت چې کوم دی دا الله تعالی خپلې نشانې دا ظاهري نو دي 309 کاله ودو بهرحال نو چې کله دی بیا هغه کس به ازار تولې هغه خیال کوه اسنه چې څوک دیونه ویني اسنه کچولې دي څوک در باندې خبر شو نو یا خو مونږه قتل کی او یا به چې کوم دی نو ایمان رانځي نو څوک یو خو بیا کې نو مسله جوړېږي په دې وجه ډېر وجه خیال کې پاک خوراک وروړه بهرحال چې هغه ملګری لاړو او هغه چې کوم دی نو روټو والا یا چې کوم دی دکاندار له وی چې یاره ماته چې کوم دی نو خوراک راکړه سالن وغیره راکړه روټۍ راکړه نو هغه نه چې سره واغستو نو هغه چې پیسې چې کله ورکړي نو لیدا کوم پیسې دا خو صحیح نه دي دا خو چې کوم دي دیسي دي نو نور پیسې ورکړي دا هم صحیح نه دي نور ورکړي دا هم صحیح نه دي چې ولوي دا صحیح نه پیسې دي وي دا چې کوم پیسې وروړي دي وي دا خو چې کوم دي 100 کاله مخکې دي نو چې هغه دا وړي چې 100 کاله مخکې دا پیسې دي نو د زړه خوشو چې زه شکر دې د کینوز بادشاه نه بیا مشي د ظالم بادشاه نه نو د بیا هغه ولې چې دا زړی دي نور خلک هم راجم شو نو دا ورلوي چې دا خو چې کوم دي مونږ غاړه کې یو څو ملګری او مونږ چې کوم دي دا پیسې مونږ سره دي نو هغه خو خپل لږ تاریخ نه خبرو چې خامخا دا واقعه چې مخکې تېره شوې ده او لږه خبره یې اورېدلې چې دغه څو نوجوانان چې د غار کې پټ شوي دي یا بل ځای کې پټ شوي دي او پته یې نه لګېدلې نو که دې راولګي نو بیا دا مسله ده بهرحال بله خلک راجمع شو پولیس راغو دغه راغو نو دوی وایي چې زه مونږه هغې سره ملاقات کوم چې دوی ټول روان شو هلته او کله غار ته نږدې شو چې غار ولود دی ډېر ویریدو او ظاهري خبره انسان یریږي لکه موسی اسلام ته الله وی د امسا ورځو چې بیا ورزوله دینه مار جوړ شو الله ولې رونی سره موسی سم یریدو وته الله ولې یریږم په دې نه مزه چې واپس جوړم او ثابت جوړم بهرحال نو یاره د انسان په دا کې شته دا انسان فطرت کې شته یاره نو هغه چې کله دوی ورلوي چې تاسو دلته صبر وکړئ اسنه چې ویریږي زه ورلایم چې هیڅ یې په تاسو باندې نشته بادشاه و باد شوی دی او په تاسو باندې هیڅ قسم نقصان وغیره نشته دی لاړ خپل ملګرو ته خبر وکړه دی ټول سره خپل ملاقات وکړو چې ملاقات وکړو د نه پس کوم دین خبره مره تر وشوي دا نه پس اوس بعضی مفسرین چې دی واپس لړ غار کې سم لاس او الله به مرګ راوستو بس مړ شو او څوک وایي چې نه دی چې کوم دینو حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه خپل مکتوبات کې لیکلي دي چې دی الله تعالی ودغه او دی به واپس چې کوم دین کله را پاسي امام مهدی سے په وخت کې ودی را پاسي او هغه سره چې کوم دینو هغه سره ملګرتیا کوي او جهاد بکې دا يهودو دا غیرو خلاف او دا سپی چې کوم د سپی ناشنا خبره چې سپی الله تعالی د قشن په درشل باندې کوم دی خپل خپل داسې خبرې کړې وي او په باندې قشن ودو چې څومره دی ودو داسې سپی مودو چې کله دی څنګه واپاتو داسې بیا سپی او پاتو نو دا تفصیلی واقعیا د اصحاب کهف والا یعنی غار والا اصحاب الرقیم ولهم وي چې دې غار کې اوسېدلي نو په دې باندې بعضې خلکو چې کوم دی دین علاوه نور غار جوړ کړی دی او یې سره یو څو قبرونه جوړ کړي دي شیخ سرپرستان صفدر صاحب نور الله مرقدو خپل تفسیر کې لیکلي دي چې زه یو پیرده که زه یې لړم نو دوی ما وی چې دلته کې غار دی نو ما نه پته وه چې دلته کې نشته خو یو یې ورسره یو وړوکي قبر کړل چې دا سپي دی نو زه مسکې شوم ما نه پته چې دا غار نه دی دغه غار چې کوم دی نن سبا دا په ترکي په قبضه کې دی او ترکي والا سره د دمشق طرف لا نو دغه ځای کې چې کوم دی دا غار شته او دغه کسان هم شته ویډیوګان راځي اکثر خلک دغه ځای ته ځي نو په دې وجه باندې او بهر یو خبر دا راځي چې حضرت معاویه رضی الله عنه په وخت کې چې کوم دی جهاد ته تللی د عباس ابراهیم دی ورسره جهاد ته تللی نو په دغه غار باندې دی ګذر شو نو دی وی چې مونږ دغه غار ته ورځو چې دا مونږ ووینو
نو ابن عباس رضی الله عنه ولوي چې نه تاسو مور ځای ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله منې کړی دی تاسو ولې ورځئ یعنی مې نو معاویه سے ول فرمایي چې نه هغه خو منې کړی نه لري مخاطب چې کوم دی هغه نور کسانو چې د کټیم غار کې سو غار والا په وخت کې موجود وغې د منې شوی بهر حال بیا ورسره اتفاق کو یو څو کسان ولېګل چې هغه تماشو کې چې څنګه ترتیب دي چې دی لاړو نو په ګرمه هواګان راغی او په دې وجه چې کوم دی نو دي سو نه لیدو او بیا واپس راغو نو الله دې موږ سپېسي باندې موږ کو دوه پیرو نصیب کی چې موږ قرآن اورو دې مطالعه کو دې ترجمه کو په دې ځان پیو دا ټول واقعیت په قرآن کې موجود دي په مفسرین لیکلي حدیثونو کې موجود دي او تفسیرونه لیکلي دي چې دا موږ اور په دې سره ایمان تازه کیږي چې الله تعالی څخه ناشنا کاروایی الله تعالی ناشنا واقعیت داسې شته چې موږ دې نه خبرې موږ دې پته نشته په دې سره ایمان تازه کیږي په دې سره انسان جهنم او جنت را یادېږي او دا د خلکو یقین راځي چې واقعي الله ارزقول شي الله انسان چې کوم دې 300 کال نه 3000 کال د کول شي الله تعالی په اختیار کې هر څه شته نو موږ په دې باندې یقین وساتو واقعي چې دا واقعیت صحیح دي او دا د قرآن یو حق فیصله ده الله دې موږ په ایمان کې دا موږ توفیق نصیب کړي واحد امنا الحمد